بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کتونکو مظفر شاه یم او د کوټې په بازار کې ولاړ یم. څنګه چې نن موږ ټول ورځ تاسو ته خپل کوریج کو خو چې په تحصیلي بریکوټ کې اسسټنټ کمشنر راوته او داسې د غسره د پوج وګړي هم راوته او ټي ام ای بریکوټ هغه خپل هلي ځلې شروع کړي دي او د تحصیلي بریکوټ په مختلف علاقو کې هغه د عوامي آگاهي پروګرام په نوم باندې په خلکو کې دغه آگاهي خوري چې کومه د وبا راغلي دا کم د مرض راغلي دي د دینه احتیاط واحد علاج دی. احتیاط وکي او د یو بل سره میل جوړ چې کم دی هغه کم کوي او بدغه احتیاطي چې کم تدابیر دي بدغه باندې به مونږ د مرض نه بچ کیږو. په کوټې بازار کې ولاړ یو تاسو ته د دې صورتحال خیو چې دلته کې هم جزوي لاک ډاون دی او کم دکانونه چې دي کاروبارونه چې دي هغه تقریبا بند دي. ریسټورانټ دی یا کم چې روټو والدي سبزی والدي هغه دکانونه کولاو دي. د دینه علاوه چې کم نور کاروبارونه دي هغه مکمل طور بند شوي دي. په روټ کې ګڼه ګوره هم تقریبا د نه لیدو نشته دی بالکل. دلته کې زموږ سره د دې چې کم کسان دي د دې چې کم مشران دي هغه سره یو کس نیم ولاړ دي هغه نه په پښتنه کو چې سویل غواړي او سا میسج ورکول غواړي. په دې ټیم کې موږ سره ولاړ دي د نوې کلی سره تعلق لرونکي حبیب الله خان څوک چې کونسلر هم پاتې شوی دی. د دوی نه تاسو کو حبیب الله خان سویل غواړي د خلکو ته بس میسج ورکوي. بسم الله الرحمن الرحیم. د ټول نمخ کې خو مظفر شاه تاسو ټیم ته سلام کوم چې دومره خپل دغه او لکه دا مرض چې دا د الله د طرفه دی او دې احتیاط پکار دی چې لکه دا غریبانان خلک دی لکه دوله ماکس یا کم چې ډاکټران صاحبان وایي چې لکه دوته دا پکار دی دا یو ته بل سره میلاوېدل په دې غور پکار دی. خو د ټول نه مین خبره دا د مظفر شاه چې زه خپل حکومت ته دا خواست کوم چې زموږ په کوټه کې ډېر غریبانان دي چې هغو لکه چولي پخ کړي او ډایرکټ دا درېیمه ورځ ده لکه داسې به دا چاپونه والم نو هغه بند دي. زه خپل د تحصیل مشر عباس خان کمشنر صاحب ته خواست کوم چې لکه د کوټې تعلق توجه ورکړي زموږ د کلي ته او د غریبانان ته سند سب میلاو شي چې ولې د هر سړي 2 او 3 بچي د رزق خو الله ورکوي خو البته د دکان کرایي شوه بجلی شوه دا زه دا میسج ټول پاکستان او خپل مرګرو مشران خاص کر زموږ چې ایم پی ای دی ډاکټر صاحب ته هغه ته هم خواست کوم چې هغه هم د بریکوټ تحصیل ته نظر وکړي او خواست کوم چې ما دا خبره مخې ته تاسو ورسوي. ګرانو کتونکو تاسو د کوټې صورتحال هم وکتو. نن موږ ټول ورځ تاسو سره وو. تاسو ته موږ د تحصیلي بریکوټ چې مختلف علاقې دي د هغې صورتحال موږ تاسو ته وښو. کتونکو د کم مرض راغلی دی کومه وبا راغلې ده د دې علاج د دې واحد علاج چې کوم دی هغه د احتیاط او احتیاط. موږ دغه میسج بار تاسو ته درکو په خپل سکرین باندې چې احتیاط کوئ او کاروبارونه او دا هر څه به کیږي خو که تاسو په صحت باندې روغ پاتې شوئ. تر یو بل پرونی پورې خپل کوربه مظفر شاه باچا اجازت ورکړئ. د لوی الله پامان. हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और YouTube पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें.